داسې ورپسې وللضالین دی. نو د اهل ضلالت اسباب چې دي اسباب ضلالت چې په څه وجه باندې دا خلک ګمراهان کیږي نو هغه هم اولستی. هغه هم تاسو مختصرا ځان سره لیکلی شئ. اول نمبر تاسو خیر دی بس دغه اسباب ضلالت تاسو وصولي کوي. په هغې کې اولنی چې دی هغه دی د ایمان په بدل کې کفر اغستل او د دې مثالونه تاسو ورکولی شئ. سورت بقره 108 نمبر آیت کې مثلا راغلی دی ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نو دا سبب د څه شو؟ د ضلالت شو. لومبی سبب مونږ کوم ذکر کو؟ د ایمان په بدل کې کفر اغستل. ښه دویم چې دی نو هغه مونږ ذکر کوو په علم باندې عمل نه کول. دا کوم ځای کې راغلی؟ سورت النساء 44 نمبر آیت پاک ورپسې تاسو بیا وګورئ. او دریم نمبر سبب د ضلالت چې دی هغه د اتباع رسول صلی الله علیه وسلم نه مخ ګرځول دي او پیغمبر ته د دروغ نسبت کول دي. دا څه شی دی؟ دا دریم سبب دی د ضلالت. دا راغلی دی په سورت النساء 113 نمبر آیت کې. څلورم سبب د ضلالت چې دی هغه هر قسم شرک چې دی هغه ضلالت دی. دا تاسو کتی شي په سورت النساء 116 نمبر آیت کې. او پنځم سبب د ضلالت د الله پاک د لارې نه خلق منع کول. نو که چا کې دا خوی وي چې د الله پاک د لارې نه خلق منع کوي نو دا خوی سبب ګرځي د څه شي؟ د ضلالت. دا کوم ځای کې راغلی دی؟ په سورت النساء 167 نمبر آیات 158. بیا شپږم نمبر سبب د ضلالت چې دی هغه دی په دین کې غلو کول. دا راغلی دی په سورت مائده 77 نمبر آیت کې. او ورپسې تاسو ولیکئ اووم سبب د ضلالت هغه کفر کول دی. چې څوک کفر کوي نو دا به سبب د څه؟ دا ضلالت دی. 136 نمبر آیت دی د سورت النساء. اتم سبب د ضلالت چې دی نو هغه د تابعداري د خپل خواهشات. د خواهش تابعداري چې څوک کوي نو دی بس شي دی به ګمراه شي. دا کوم ځای راغلی دی؟ په سورت انعام کې 56 نمبر آیت پاک. او نهم سبب د ضلالت هغه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې طعن کول او د هغې نه په هغې باندې اعتراض کول. پیغمبر خدا اعتراض دا سبب د ضلالت دی. دا په سوره بنی اسرائیل کې 48 نمبر آیت شریف کې راغلی دی. خطا سولی کوي ورپسې لسم سبب د ضلالت د الله پاک او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هر قسم نافرمانی. نو دا څه شی دی؟ دا سبب د ضلالت دی. دا راغلی دی په سورت احزاب 36 نمبر آیت شریف کې. او یو لسم سبب د ضلالت چې دی هغه دی د اکثریت تابعداري بغیر د شرعي دلیل نه. د اکثریت تابعداري خلک وایي دی خو خلک ډېر دي ځکه ورپسې لاړم او دې ته نه ګوري چې شریعت په دې کې څه وایي. د دې دا کار د شرع سره برابر دی او که نه دی؟ نظریه د شریعت سره برابر ده او که نه ده؟ او صرف د اکثریت په بنیاد تا هغې پسې روانېږي. وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. نو دام سبب د ضلالت دی. ورپسې 12 نمبر سبب د ضلالت چې دی دا الله پاک د رحمت نه ناامیده کېدل دي. دا په سورت الحجر کې راغلی دی 56 نمبر آیت پاک. دا د اکثریت تابعداري بغیر د دلیل شرعي نه دا راغلی سورت انعام 116 نمبر آیت کې. او د الله پاک د رحمت نه ناامیده کېدل دا سورت الحجر 56 نمبر آیت. او 14 سبب د ضلالت چې دی هغه د غیر الله نه مدد غوښتل دي. هغه په سورت احقاف کې راغلی دی 5 نمبر آیت کې. او د الله جل شانه د دشمنانو سره دوستی کول دا 14 سبب د ضلالت دی. دا راغلی دی په سورت الممتحنه کې په لومبني آیت کې ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
دا ډومبنی آیت دی د سورة ممتحنه. ورپسې د بیا 15 سبب د دلالت په آخرت باندې دنیا غوره کول. دا سبب ګرځي د څه شي؟ د دلالت. دا په سورة ابراهیم کې راغلی دی. 3 نمبر آیت ته یستحبون الحیات الدنیا بالآخره. دا سبب د دلالت دی. او 14 سبب د دلالت چې دی د الله جل شانه د ذکر نه د زړه سختی. فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. دا په سورة زمر 22 نمبر آیت پاک کې راغلی دی. دا سبب د څه ګرځي؟ د دلالت. او 19 سبب د دلالت چې دی هغه په قیامت کې شک کول. دا کوم ځای راغلی دی؟ په سورة شورا 13 نمبر آیت کې ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعید. په قیامت کې چې څوک شک کوي دا څه شی دی؟ دا گمراهی ده، سبب د گمراهی. نو د گمراهی د اسباب او د غضب د اسباب دا پیجندل زکه پکار دی چې وی پیجن نو ځان به وساتي، او چې پیجن نه نو څنګه به بیا ځان بچکه. نو چې ته او پیجن چې دا زما دشمن دی، دا نظریه زما د لپاره خطرناک ده، دا عمل زما د لپاره مهلک دی، نو دا هغه عمل نه به انسان بیا په خپلم ځان بچکی او د نور خلکو د بچکولو به هم کوشش کوي. نو چې موږ د الله پاک نه سوال کوو چې خدای موږ د اهل غضب نه وساتي او د اهل ضلالت نه وساتي، نو پکار دی چې اهل غضب موږ پیژنو چې دا کوم خلک دي، او اهل ضلالت موږ پیژنو، او مغضوبین په څه وجه مغضوبین ګرځېدلي دي او ضالین په څه وجه باندې ضالین ګرځېدلي دي. نو چې د هغه وجوهات او د هغه اسبابو نه موږ ځان وساتو او د نورو خلکو د ساتلو موږ کوشش وکړو. نو د دې مطلب بدای چې موږ د الله پاک نه سوال کوو د هدایت یا د انعاماتو، نو ورسره به څه کوو؟ پرهیز به هم ورسره کوو. نو چې علاج هم وي او پرهیز هم وي، نو د الله پاک په مدد سره صحت چې دی نو دا بیا حاصلېږي. نو الله جل شانه دی دغه ټولې دعاګانې زموږ په حق کې قبول کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.